مسؤلیت پرېږدولي پاکستان عوام دپاره راغللو پاکستان عوام دپاره هر څه کوي جیل بردش کوي څه کوي که نه نو داسې د څه کوي پاکستان عوام دپاره کوي ځان دپاره نه کوي چې د خپل ډېر سهولت دا سهولتونه راغلي پاکستان عوام دپاره تیار او دې سره غټه بېانصافي وشوله او دې سره په دې متې په انتخاباتو متې ډېر غټ اثرات پرېوځي وجه ورکې ده چې عمران خان یو لیډر ده موږ ته یې جنډو لګولې ضرورت نشته ویلي چې څوک شعور لري نه هغه کاس ته پاتې است دا سړی چوی پاره جیل کې دی چوی پاره نه اونما ملک قربان او رکزای د تعلق مو بګن سره د پی ټی آی تحصیل علی زې سره درته وایي چې نن عدالت عمران خان او شاه محمود قریشي ته لس کوله سزا سنو کړې ده دې په حواله سره تاسو څه وایي چې دا خو ډیر مخکې نه یو ظلم روان ده تاسو دا ټول کسه خیر دا دو سره یو اخیری حربا و دا دو دیواجی نه کولو 8 فروری نه مخکې وکړو خلک اشتعال کې روشي موږ بالکل اشتعال کې نه رسو موږ پر امن اوسېږو سیدو دغه حربانه کوم شي او بل خبره ده د سیدو حکومت سزا ورولې دغه کې موږ سره سپریم کورټ اپیل حق شو درته وایي چې دې سزا په واجب باندې خو آیا د پاکستان تحریک انصاف په الیکشن یا په دغه کمپاین باندې څه اثرات نه ګورځي نه جی اثرات خو نه ګورځي بلکې الټا هوته دا پیدا راسي چې یو قسم همدردی والا ووټ باو سره درته وایي چې د فیصلې نه بعد تاسو د پی ټی آی کوم مقامي لیډرشپ ته څه له عمل څه اجلاس کال کړی ده نه دې دپاره خو مو اوسه پورې هنګامي میټینګ نه ده ارینج کړی خو څه کسان مو حلقې کې دي هغه لږ اوس کوریج نه بهر دي موبایل کور نه کوي کمپین په سبا مو دي چې بګن کې یو پروګرام شو د مختلف الیکشن افیس افتتاح کچې ته مل کې صحیح قانون وي صحیح دو لمبري نه وي کنه نو بیا صحیح ده کچې ته اصلي لکه مطلب انډیا په سازش د امریکای په سازش سزا ورکړي نو دا نه ممکنه ده دا غلطه ده څنګه نه امریکای دا خو عدالت کې کروایانې روانې وي غوي سماتونه وشولو بالکل عدالت کې نواز شریف کروایانې روانې وي نن هغه د رای واستو خې استقبال وکړو خغې وکړو اندوی رتاوي چې دا غال دی چور دی نن هغه د حال دې کسي درته وایي چې دې سزا نه پاس د پی ټی آی الیکشن کمپاین یا په الیکشن باندې خو څه اثرات نه دي غورځېدلي او د کدا عوام وخت سه سپورټر وخت سه او څه اثرات نه دي غورځېدلي حتی که اگر نور د مو د کومه ګورنمنت نور کوم هغه د مثالي هغه بیا تاسو خپل پاته